أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ انفال پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 8 آیات نمبر 59 او 60 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلې کیږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا خدا خیال دي نه کوي هغه کسان چې کم کافران دي سبقو چې دوی چې نو هغه وتښتېدل بچ شولو نو دې نه څوک مراد دي. نو حضرات لیکلي یا خو د دې نه مراد چې نو هغه یهود دي کم چې مخکې آیات کې تیر شول الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره چې دوی خپل عهد او لوز کوي او بیا دغه عهد او لوز په هر یو ځل باندې ماتوي نو دوی چې موږ به دا لوز ماتو په هر ځل به موږ بچ شو. الله وینا دا خیال دی نه کوي هر ځل چې نو هغه د دوی لپاره بچ کېدل هغه نشتی. دویم چې نو هغه حضرات وایي لا يحسبن الذين كفروا سبقوا چې دا خیال دی نه کوي هغه کسان چې کم کافران دي چې دوی وړاندې شول یعنی دوی بچ شول وتښتېدل نو وایي دې نه مراد چې نو هغه کافر دي. بیا د کافرو چې نو هغه دوه قسمو یا خو بعضې هغه کافر ول چې د هغوی د سره د ابوجهل سره چې نو هغه بدر ته رانلل په دغې معرکه کې عیسی انغسلم نو دوی هم د بچ کېدلو نه دي. یا هغه کسان چې د هغوی خو غزوه بدر ته چې نو هغې کې حاضري کړې وه د هغې ته راغلي ول خو بیا چې کله خپل شکست ولیدلو او د دغه شکست په وخت کې بیا دوی تیښته وکړه نو حضور علیه الصلاة والسلام ته الله جل جلاله وایي چې د دوی دغه تیښته دوی له پیدا نشي ورکولی. دوی په دې سره د الله جل جلاله د ګرفت نه چې نو هغه خلاصېدی نشي تښتېدلی نشي. انهم لا یعجزون دوی الله چې نو هغه عاجزه کولی نشي. یا خو به الله جل جلاله په دنیا کې په بل یو ګرف او سزا سره ونیسي او که چېرته دنیا نه نو آخرت خو تللی نه دی آخرت کې چې نو هغه بیا راګیرېږي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اوس دې آیات نمبر 60 کې الله جل جلاله فرمایي څنګه چې مسلمان باندې نو هغه منځ فرض دی زکات فرض دی حج او روژه فرض ده دغه شانتي مسلمان باندې نو هغه خپل دفاع هم فرض ده. د خپل او د مسلمان د دین اسلام چې نو هغه دفاع د قوت او طاقت چې نو هغه حاصلول چې په هغې سره اسلام او د اهل اسلام چې نو هغه حفاظت او دفاع کېږي دا په دوی باندې لازم ده. د دې لپاره چې نو هغه دوی چې څومره هم طاقت وي نو دوی بالي اعدو الله چې نو هغه امر سي دی تاسو تیار ساتئ تیار کړئ د دوی خلاف چې نو هغه د کافرو خلاف قوت او طاقت دا قوت تاسو چې نو هغه حاصل کړئ. اعداد دا څه ته ویل کېږي تفسیر خازن چې نو هغې معنی کړې ده الاعداد اتخاذ شیء لوقت الحاجة الیه. اعداد دا ویل کېږي هر هغه شیز ته چې په وخت د ضرورت کې سړی هغې ته محتاج کېږي او د هغه په خپل استعمال کې راولي. نو الله وایي تاسو چې کم شیز ته هم نو هغه څه کېږئ محتاج کېږئ نو هغه شیز تاسو د وس نه دغه قوت او طاقت نو هغه حاصل کړئ. بیا دې ځای کې تفسیر خازن چې نو هغه ماشاءالله ډېر شي احادیث مبارکه چې نو هغې دغه ذکر کړی مسلم بخاري ترمذي ابو داود مسند احمد د ټولو کتاب الجهاد چې نو هغه روایتونه نقل کړي دي. یو روایت کې راځي حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي الا ان القوة الرمي قوت دا چې نو هغه رمي ده تیر اندازې ده تاسو چې نو هغه د دې قوت حاصل کړئ. بل حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي وایي چا چې نو هغه تیر اندازې زده کړله او بیا یې ایره کړه دا سړی زموږ نه دی. مسلمان به هر وخت چې نو هغه قوي وي دی به هر وخت چې نو هغه په طاقت کې وي او دغه قوت او طاقت څنګه حاصل کړي نو د متعلق چې نو هغه تفاسیر لیکلي دي وایي دلته ګوره الله رب العزت چې نو هغه قوت وي
قوت دا داسې یو جامع لفظ دی چې تر د قیامته پورې د دې متعلق څومره هم اشیا راځي نو هغه ټول په دې کې داخل دي. لکه څنګه چې په هغه وخت کې تیر، تلوار، نیزه دا ولو، بیا د هغې نه وروسته چې دی نو هغه کلاشنکوف، ټوپک او دا شولو، بیا د هغې نه وروسته توپ او ټینک چې دی نو هغه شولو، بیا د هغې نه وروسته چې دی نو هغه بم او مزایل شولو. اوس ورو په هغې شیزونو کې چې دی نو هغه جددوالی راځي نو الله وایي مستطعتم من قوت، دغه قوت چې دی نو هغه د دوی خلاف حاصل کوي. دغه قوت که هر یو شی وي تر د قیامته پورې چې څومره شیزونه هم راځي دا ټول چې دی نو هغه په دغه یو لفظ کې هغه داخل دي. نو د کافر خلاف قوت چې دی نو هغه حاصلولو. بیا حضرات لیکلی دی لکه مثال په طور کې دی نو هغه تفسیر ذخیرة الجنن نو هغه وایي ګوره د مسلمان دپاره به د اسلحې لایسنس نه وي، دا خو زمونږ هغه کمزوري ده، دا به د کافر دپاره چې کافر کومه اسلحه یا څه جوړوي نو دی باقاعده د حکومت وخت نه د هغې دپاره اجازت والی چې دا زه استعمالولی شم که نه شم. نن هغه شی الټه شوی دی، هغوی د چې دی نو هغه فری هټ دی، د هغوی څه پروا نشته او د مسلمان دپاره چې دی نو هغه دا نشته. حالن کې مسلمان به د خپل ځان د دفاع دپاره، د خپل مال د دفاع دپاره، د خپل عزت او د ابرو د دفاع دپاره د ځان سپاره چې نو هغه اسلحه ساتل، دغه اسلحه اخیستل، دې باندې کم لاګت لګېدل، دا ټول د ده په باره کې چې نو هغه صدقه ده. دی به چې نو هغه دا به کوي او په دې باندې د ده څه نه به دا تپوس هم نه کېږي، د نو هغه د لایسنس محسنس ضرورت چې دی نو هغه نشته، د خو حکم دی. او په کم کارونو کې چې د الله د طرف نه حکم وي نو په هغې کارونو کې بیا د چا نه اجازت ضرورت نشته. خو چونکې زمونږ بدقسمتي ده، زمونږ مجبوري ده، هغې بدقسمتۍ دی چې نو هغه مونږ نشو ښودلی. ها یو سړی چې نو هغه معلومي دا فسادي دی، دا فتنهګر دی، دی چې نو هغه غلط دی، بیا صحیح دی د هغه سړی باندې چې نو هغه له سزا ورکولی شي چې د هغه پې غلط کار وکړي. خو که دغه نه اوس که چېرته چې نو هغه غلطه پته ولګي چې یار په دې کور کې اسلحه شته، دی به د کور نه غلا وکړي. دا خو په دغه چل کېږي چې دغه د ټول راغونډه کوي، ټول خالی شول. صحیح نو دی وجه نه دا د مسلمان شان دی، دی به دا چې نو هغه ساتي، د سره به چې نو هغه اسلحه وي، دی به اسلحه چې نو هغه چلولی شي. دا ټول کارونه د چې نو هغه به دی کوي. مستطعتم من قوت، دی به قوت چې نو هغه به حاصلی، څومره هم چې نو هغه د ده نه کېدی شي هغه به کوي. ومن رباط الخیل، او دغه شان تیار چې نو هغه تړل شوي اسونه، نو اس دا د نو هغه یو بهترین آلی جهاد دی. هغه وخت کې بیا د ډېر زیات چې نو هغه ولو بیا د دغه نه وروستو بلکې وسه پورې چې هم وکتلی شي نو بعضې زونه داسې چې په هغې کې د اسانو استعمال چې نو هغه راځي، اوس هم چې نو هغه دغه وخت دی، اوس هم په هغې باندې چې نو د هغې ضرورت راځي. ځکه حدیث مبارکه کې راځي الله پیغمبر فرمایي وایي د اس په تندې کې تر د قیامته پورې چې نو الله پاک خیر ښودلی دی. او بیا چې دا ساتي په دې نیت باندې چې نو هغې ساتي چې زه په دې باندې جهاد فی سبیل الله کوم، زه په دې باندې د دین اسلام چې نو هغه حفاظت کوم، د مسلمانانو دفاع چې نو هغه وبې کوم. حدیث مبارکه کې راځي د دې خوراک، د دې سکاک، د دې واړه او د دې لوی بول څومره چې هم خرچنه وغیره دا شیزونه دي، دا ټول به په ورځ د قیامت د دې انسان چې نو هغه د نیکو په تله کې اچولی کېږي. ولې دا چې نو اعلی جهاد ده او اعلی جهاد د په هغې باندې به الله رب العزت دلغه چې نو اجر و ثواب دغه ورکوي. ترهبون به عدو الله و عدوکم، الله به حکمت ښودلی دی، دا به د څه دپاره اخلي نو الله وایي ترهبون به عدو الله و عدوکم مستطعتم من قوت، څومره چې قوت او طاقت ته حاصل کو په دغې قوت او طاقت به تو د الله او خپل دشمن چې نو هغه به یری. نن زمونږ چې نو هغه سور اسلامي ممالک دی نو په هغوی باندې افسوس چې نو هغه په کار دی. کم حالت چې نو هغه د مسلمان سره روان دی، مسلمان سره چې نو هغه کم حالت کېږي، دوی چې نو هغه په دغه اسلحې د دوی سره دغه بمونه، دغه مزایل چې نو هغه د څه کار دپاره دی، په دې باندې خو چې نو هغه څه به دوی کوي، دا چې نو هغه د کباړ د خرڅولو چې نو هغه لایق دی. ولې الله چې نو د هغې وجه ښودلې ده ترهبون به عدو الله و عدوکم، تاسو په دې باندې چې نو د الله او خپل دشمن چې نو هغه پیروي. نن په هغې مسلمان یرولی شي او دشمن چې نو هغه نشي یرولی. دشمن چې نو هغه کافر سر عام چې نو هغه د خپل کفر دپاره ورتېږي. مسلمانان وایي مونږ ورته ووایي چې ګورې ښه به نه وي، مونږ ورته وایي دا د پنجابي قصه ده، وایي تو چې نو هغه مار کې دیک
یو هغه دی یو وطن به جو بیا دی بل وطن به دی مار کې دیک یو چې خاصه می خوش کې جو هغه دی روان شي مونږه اق حساب چې نو هغه پاتې شي سب کې پدې دا وجه نو هغه سره به کار راځي مونږ چې نو سب دی خو نور څه چې نو هغه کې نه نو څنګه حدیث مبارکه کې راځي زه مظاهره کوم نو ما ورته حدیث کې چې نو هغه درې وجه ذکر کړي الله پیغمبر فرمایي چې نو مشکات د کې چې نو هغه کتابونو نو هغه ذکر کړي دی مفهوم دا دی چې په یو غش باندې دریو کسانو ته اجر ملایږي سان اوه چا چې نو هغه د غش جوړ کړي دویم چې نو هغه چا د غش اغسته وي اغستل خرڅول کې یعنی دا او دریم چې نو په هغه باندې څوک د مسلمان مدد وکي اوس مونږ چې نو هغه راغسته مونږ نه د درې کار چې نو هغه د اجر نه سلورم کاری مونږ اجر ګرځولې دي چې دا چې نو په ګوټونو کې پټون کې چې کله یو ګوټ ټسغله او کله بل ګوټ ټسغله او کله بل ته چې نو هغه وړي نو موږ وایي دی باندې چې نو هغه به هم اجر ملایږي نه دا خدای دې لپاره نه دي ترهبون به عدو الله وعدوکم تاسو په دې باندې خپل او چې نو هغه د الله دشمن کافر چې نو هغه پیروي او کدهغه نه نو بیا د دې شي څه پیدا شته نه واخرین من دونهم او د دین ما سوا نور هم یعنی دا کم چې تاسو بس وس مد مقابل کیږي راځي تاسو بس دی په هم وروي او د دین علاوه چې کم نور دي اوس نور څنګه دي حضرات مفسرین ذکر کړي یا د دینه مراد چې نو هغه يهود دي چې دا غوي به هر پیرت نه نو هغه د وادي به ماتولې شرارتونه چې نو هغه به کول دی په هم وروي یا د دینه مراد چې نو هغه منافقان دي یا هغه مشرکان د دینه مراد دي چې دا غلا وسره غلي نه دي الله رب العزت وی دا په وروي او بعضی تفاسیر چې نو هغه خازن او تفسیر مدارک چې نو هغه دام لیکلي دي چې د دې سره مراد چې نو هغه کافران پیریان دي چې تاسو به دې هم وروي ځکه دوی خو تاسو تخکاری نه دي تاسو چې نو هغه مخله نه راځي لا تعلمونهم الله يعلمهم تاسو ته پته نشته تاسو نه پیژنئ خو الله ته پته نه نو په دغه وجه باندې دې چې نو هغه په تاسو وروي دې چې نو هغه په دمکاو کوي ځکه حدیث مبارکه کې روایت نو هغه راځي نو هغه کې نو هغه ذکر کړی دی ان احسن هغه ان سهيل الفرس د اس چې نو هغه يرهب الجن د چې نو هغه پیریان جوړيږي د شیطان د چغه سره شیطان چې نو د خر د چغه سره شیطان چې نو هغه التي اس چغه چې کم څه کواله کې نو التي چې نو هغه صحیح شیطان پیریان چې نو هغه نشرت لې په دې هغه یریږي بل حدیث مبارکه کې دغه روایت مفهوم کې نو هغه راځي کم کور کې چې نو هغه اسوي هغه کور ته شیطان چې نو هغه نشیت لې چې کله دا دغه نیت باندې چې نو هغه سړی ساتي او په دې دا کوي نو ځکه الله وی تاسو چې نو هغه وروي په دې باندې ځکه تاسو لا تعلمون هم تاسو نه پوهیږئ الله يعلمهم الله چې نو هغه دې پیژني وما تنفقوا من شيء في سبيل الله او بیا الله رب العزت وی هر د دین خدمت کې چې نو هغه د انفاق ضرورت وي کم کې نو هغه د دین یو خدمت داسې نشته چې په هغه کې پیسې نو هغه نه لګي پیسې چې کله لګي تا پیسې په لګولې نو ستاسو به دغه شی قدر چې نو هغه في نو دلته نو هغه جهاد فی سبیل الله یا نور چې هم سور د دین کارونه دي نو په هغه کې تاسو انفاق کوئ نو جواز د انفاق وشي نو ما چې سوي هغه په دی ولا نو بیا بسکم الله وی نه دي سینه و ما تنفقوا من شيء فی سبیل الله هغه چې تاسو د الله په لار کې خرج کوئ یوفا الیکم الله به تاسو ته داغه پوره اجر درکړي په دنیا کې هم او په آخرت کې به ته هم اجر درکړي دنیا کې کله دې سم وشي چې په جهاد کې مال غنیمت چې نو هغه وافر مقدار باندې میلاو شي او د آخرت اجر خو چرته تل نه دی وانتم لا تظلمون او تاسو باندې به ظلم نه کیږي ظلم به باندې ونشي څنګه نو تاسو چې څومره اجر نیکی کړي هغه به تاسو حق مرچنه نو هغه اجر او ثواب میلایږي دې باندې کې چې تا به نیکی چې نو هغه د سل درجو کړي او تا ته به نو 50 درجه چې نو هغه ثواب میلاشي دا سوره چې تا نیکی کړي دی پای کې به یو خاص نو هغه په اجر کې کمی نه راځي سیوا کو به الله درکې خو کم چې نو هغه به کې نشي کېږي الله دې موږ ته په نصیب کړي ولا يحسبن الذين او دا خیال دي نه کیا کسان کفرو چې کافران دي سبقو چې دي وړاندې شول وتقتیدل انهم چې دي لا يعجزون چې نو هغه نشي عاجز کولای یعنی الله لره واعدوا لهم او تاسو تیار ساتئ د دوی د پاره مستطاعتم من قوت څومره چې تاسو نه کې دي شي قوت ومن رباط الخيل او تیار اسنه تړلی شوی اسنه ترهبون به چې تاسو
کوي په دغه سره عدو الله د الله دشمن و عدوکم او خپل دشمن و آخرین من دونهم او نور خلق د دین علاوه لا تعلمونهم تاسو نه پیژنئ اغوی الله یعلمهم الله پاک پیژنئ اغوی وما تنفقون او اسه چې تاسو خرج کوئ فی سبیل الله د الله په من شیء د سسنه فی سبیل الله د الله په لار کې یوفا الیکم نو پورا به درکړی شي تاسو ته اجر وانتم لا تظلمون او په تاسو به ظلم ونه شي